حجره کې وویشتله او د هغوی د کور چې دی یو داسې سرپرستیلا یو سړی پکې پاتې نه شو چې آیا د هغه بچو د هغه خاندان یا د هغه کور څوک د چای روټۍ یا د ګټې وټې څوک پاتې نه شو. نو دا یو غټ ظلم شوی دی، بې حد افسوس کوو په دې باندې. خو دا څیز که زه تاسو ته ووایم زموږ په دې ضلع کې او خاص کر زموږ په دې عمرزو کې د اوس نه دی، دا ډېر د مخکې نه روان دی. دا څیز د مخکې نه دی خانیزم، دا بدماشانه د عمرزو په چوک کې چې دې خلکو کم قتلیام دې نورو کړو، زما په خیال تاسو ته به یادېږي. بیا که دې نورو خانانو کم ظلمونه دغه کړي وو اب هم تاسو ته یادېږي. په دغه لیول باندې هغه سلسله جاري ده. ډېر ښه ځوانان پکې علمزیب باندې پکې 4-5 ځله ډزې وشوې، اخري ځل پکې علمزیب پکې هم شهید شو چې د دې کلي پکې هم یو کس شهید شو، حامد زموږ ورور. نو دا ظلم دوی د پخوا نه چالو کړی دی او دا یو سیستم روان دی. خو دا درته وایم د ظلم انجام چې دی هغه ټیک نه وي. الله تعالی چې دی صبر کوونکی دی، خو اخر چې هغه کاسه وي ډک شي نو لازم اوبه دې تویږي. الله به دا ظالمان تباه کوي او الله به زموږ د دې غریبانانو بدل اخلي. الله چې دی ګوري دا دنیا ده چې آیا ښه څوک دی خراب څوک دی. دا واقعه چې څنګه وشوه ما ته په قصاد پته ولګېده. نن سبا خو د سوشل میډیا او د موبایل دور دی. ما خپل ورور ته وویل هدایت حاجي صاحب ته چې اله زر سمدستي وځه عمرزو چوک ته هغوی روتې دي په فیسبوک کې زه ینم او ته وله وځه میدان ته ودرېږه دې غریبانو سره، د دې غریبو په سر لاس کېږده او چې څه وي نو بلکل ټیک جواب کوه. پولیس خلاف که پولیس ناجیده کوي، پولیس خلاف د خانیزم خلاف خو دیو دی، هغې کې خو شک او شبهات نشته. خو مکمل دې قوم سره ودرېږه، دا کم خلک چې پکې شهیدان شوي دي دوی سره به ودرېږي. 3-4 ګنټې چې دی نادم صاحب خبره کوي په دغه چوک کې پراته وو او څوک د دې د ایم پی ای ولا ټک له نه راته چې آیا زموږ علمزیب عمرزی موږ او تاسو سره موجود نشته نو ګوره زموږ چا سره ذاتي دښمني نشته. دا د هر ځای کې وایم موږ ته که دښمني میلاو ده صرف د غریب په سر لاس ایښودی دی په دې وجه باندې چې دی هغه علمزیب زموږ نه دی جدا کړی دی. نو په هغه وخت کې هدایت حاجي صاحب ووتې ده په چوک کې د هغه قوم سره ودرېده او علي د هغه ځای نه روان شو چې څو پورې په اف ای آر وکړو. په هغه چوک کې کمیټي جوړه کړه، په هغه چوک کې چې دی اف ای آر درج شو، بیا د هغې په دغه باندې چې دی لاړلو مړي یې ښخ کړلو. نه نه زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې هر یو راپاسي او په هغې سیاست کوي. د شنګلې نه امیر مقام راځي، د پېښور نه مشتاق راځي، د اسلام آباد نه منسټران راځي، نو بیا د دې د ایم پی ایګان به هم راځي. داسې نه که نه د دې د سیاسي خلک به هم بیا راغونډېږي چې د غونډ پاکستان نه چې دی خلک دې نه راوچلېدله سیاسي. نو اوس پې یو سیاست روان دی. خو زه درته دا وایم د مارونو په دې کې زموږ شهید ورور چې دی د غریبو سره یو مرسته کړې وه او هغه مرسته دا مې ایمان دی چې څنګه زموږ شهید علمزیب عمرزی یو میشن چالو کړی و د دې غریبانانو په سر یې لاس ایښودو. انشاءالله تر مرګه به دې غریبانانو سره موږ هم ولاړ یو انشاءالله. او دا ورته وایم چې موږ سیاست کو په خپل دی یو خبره د سیاست خو عام یو روټین دی، خو موږ سیاست نه دی کړی، موږ د سیاست په ځای خدمت کړی دی او هغه خدمت زموږ قدم چې دی زموږ شهید ورور ایښودی دی دا به انشاءالله هم د هغه په نقش قدم به موږ روان یو. دې نه مخکې بیا بله واقعه هم پکې پړای غار کې وشوه، هغه تنګیب کې وشوه، هم یو غټ ظلم وشو. په هغې کې هم چې دی 2 کسان وویشتي شو، بیا اوس وځولی شو. بیا پکې دی کې میرآباد کې تاسو سره بله واقعه هم وشوه. نو د افسوس مقام دی دا د روژې په میاشت کې دا 2-3 واقعانې ډېرې غټې شوې وې او خفګان هم پرې کېږي راځي او د هغې مذمت هم موږ کوو. پاتې شو نننی د سیاست دور دی او الیکشنې شوي دي. نن خو څه داسې الیکشن هم نشته، څه دغه هم نشته. خو زه صرف دا وایم جي چې ټیک ته د دې یونین کونسل ناظم یا چې د ایم پی ای هغه په خپل د یو خبره ده چې الیکشن یې زموږ نه په څه طریقه ګټلی دی هغې ته ښه پته لګي او نن سبا څوک ماشومان نه دي دې قوم ته زموږ نه زیاته ښه پته لګي چې آیا په الیکشن یې زموږ نه په څه طریقه ګټلی. ما اوس هم 21,000
350 اوټ اخیستي دي دا الحمدلله په خپل محنت او تاسو په دعاګانو تاسو اوټ استعمال کړی دی 21350 اوټ موږ اخیستي دي ښه د موږ ملګرو ښه فایټ کړی دی ښه زبردست دغه کړی دی خو دا ماحول داسې جوړو چې آیا دوی چاله حکومت ورکو یا جوړو چې آیا دوی چاله حکومت ورکو یا څوک یې مخې ته راوستل او څوک یې وروستو پاتې کولو نو دا عقل لیول باندې شوی دی نور چې دی که دا درته ووایم که موږ ایم پی ایګان یو کونی که موږ سره عهدې ویو کونی دا هم ایمان دی چې د موږ د اجرې نه د شهید لمزي په اجرې نه به چې دی 24 ګنټې د دې غریبانو خدمت کېږي انشاءالله نو په دغه لیول باندې الحمدلله اجره 24 ګنټې کولوي او د دې کلي علاقې موږ مخکې هم ډېر خدمت کړی دی په امپیتوب کې امپیتوب نه مخکې علمزیب دی لو به هغه هم کړی دی ما هم کړی دی د هغې نه پس به موږ چې دی اوس هم که درته زه دا ووایم چې آیا دې دی کې اریګیشن کې چې ما کم سیزونه چولي دي یا مې څه وکړله چې اوس هم پکې پول هم دی څه د اریګیشن سیډوالو یا ستنې دي یا تار دی نو هغه تر د اوسه پورې به یا د ګیس چې د ګیس دا څنګه ناظم صاحب ووي نو د ګیس موږ ما کړی ګیس لکه هغې ته موږ خپل فنډ جمع کړی وو او فنډ څو د موږ سیوینګ وو هغه سیوینګ چې دی موږ صرف دلته اچولی وو موږ جان آباد او پمپ کورونه او دا چې دی دا چرګانو کړي دا مو اچولی وو موږ و چې دا د ګیس دا فنډ به دلته چې دی استعمالیږي خو په هغه وخت کې راغی را باندې الیکشن او په هغه وجه باندې چې دی هغه ډیله پاتې شو تر د اوسه پورې بند دی بیا هم زه درته دا وایم انشاءالله هغې کې به هم زه منډه وامه په هغې کې به کوشش کوو چې آیا د ګیس کم ځای کې پاتې دی چې هغه د ګیس پایپونو چې دی روچت کو چونکې پی ای بدل دی دې وخت کې زه هغه دعوه نه کوم چې زه بیا به سمدستي روچت کوم او تاسو ته به یې واچوم خو زه به خپل کوشش کوم ولې چې ما ته هم مخالفت شته زما اوس هم چې دی 31 ټرانسفارمر چې دی سره د غټه ورکونو هغه لا په سټور کې پروت دي ایم پی ای مخالفت کوي د هغه د لاسه پروت دی 2.5 کروڑ روپۍ مې ټرانسفارمرو بیلې دي اوس هم زما چې دی روډونه سنیټیشن لارې کوڅې چې کمې دي دا لا اوس هم بند دي لا روان شوي نه فنډونه نشته حکومت لا هغې ته فنډ نه دغه کړی بېګا یو دی کې دلته کولاډن کې مې روډ چالو کړی دی نو هغه زوړ روډ دی لکه اوس بیا چالو کوی زما پسې هغه ټیکهدار ټلیفون کوي ایم پی ای پکې مخالفت کوي او ته وایم هغه ته ایم پی ای صاحب ته دې نه وایم چې ته په خپله څه نشې کولی فنډ نشې راوړی پوهېږه چې زموږ دا کارونه خو کېږي که نه دا خو هم د دې کلي علاقې آبادي ده دا خو هم د دې ضلعې آبادي ده د دې کلو آبادي ده دا کې خو څه نقصان زما په خیال نشته یا دا دې خدای لر کې نور فنډونه راوړه ډېر فنډونه راوړه نور به مې استعمالوو نور به هم دغه کوو چې څومره ډېر فنډ یې راکړه کلي علاقه پې ښه کېږي نو زیاتي خبره نه کوو نننی خو به زه رالو یو دغه وشو یو ملاقات وشو او زه پکې عمرې نه هم تللی وم زما مې ګپ شپ ته الحمدلله زه ته دا ماشوم ته وایم چې دا اجره کولو ده 24 ګنټې او ستاسو د ټولو خدمت دا په موږ فرض دی او دا به کوم انشاءالله یا نو دا که څوک ملګري ویم نه یو وي او بل نه وي دا اړیکه را دی زه هر سهار الحمدلله موجود یم د خپل وس مطابق خپله منډه به وو خپل کار به کوو خپل خدمت به کوو د دې کلي علاقې خدمت به په شریکه کوو انشاءالله یا او تیر شوی الیکشن بس تیر شوی دی اوس په آینده لپاره دغه کوو تیر شوي ګیلې به نورې نه کوو خو آینده لپاره دا موږ ته پکار دي چې موږ ټول غریب یو شو او چې آیا تاسو ته اوس پته ولګېده چې آیا څه دي او څه نه دي دا خو چې الیکشن وشي بیا په خپله سړي ته پته ولګېږي نو یو کېږو به انشاءالله او دغه شانتې دې طریقې سره به چې دی مخکې دا خپل خدمت چې دی د خپل شهید ورور دا خدمت چې دی دا سیستم چې دی دا به مخې ته بوځو او زه بیا چې دی یو وارې ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم د کاشف جان چې دی سپیشل شکریا ادا کوم دلته اوس هم که حاجي صاحب وایي چې د تار مار کم دی تار مار څه مسله نشته چې څونه کم دی راشه ور به کوموله دا مسله به حل شي څه غټه مسله نشته دی